قرآن مجید کې میت او میت د دې استعمال مرضی کنتم امواتن هغه ذیل کې مونږ دام خیو مونږ ویلو پرون چې موت د حیات ضد دی مات یموتو هم ویلی شي او مات یماتو هم ویلی شي میتن هم ویلی شي او میتن هم ویلی شي مات یموتو مات یماتو میتن او میتن د دې جمع راځي موتا او اموات دارنګه میتون او میتینم قرآن کې دواړه جمع شته والموت یبعثهم الله او لا يستوي الاحياء والاموات او انك ميت وانهم ميتون د دې لفظ سره د خلکو ډېر نه لګي ده مرګ براشي نه هغه ته انتقال وي انتقال ہو گیا نو انتقال څه دوی انتقال د یو ځای نه بل ځای ته ورتلو ته وي راهو موت نه موت خو شی نه اخر موت خدای چې د انسان نه ساوزي نو د سا دپاره دوه ځایونه یا به نیک سړی نو علیین وي او یا به ناکاره بندی نو سجین وي نو روح هلته لاړو او جسد د دې عالم نه بل عالم ته لاړو خدا انتقال دی که وفات دی دا وفات دی دا انتقال نه دی دا قسم الفاظ هغه خلق جوړوي چې هغوی په انبیاء علیهم السلام باندې د میت اطلاق نه کول غواړي دې د هغوی احترام وي دا احترام نه دی خود ساخته احترامات مه جوړوئ یو شاعر دی جاهلی زمانے عدی بن رعلا دا غنوم دی عدی بن رعلا غسان قبیله دا رعلا دا مور دا مور ته منسوب دی داغه شعر دی لوی نظم دی نو پې کې هغه شعرونه ټول خلک وایي خو ځای ورته نه معلوم چې دا چا دي داغه شعر دی چې لیس من مات فاستراح بمیت انما المیت میت الاحیاء هغه سړی مړ نه دی چې هغه مړ شي نو آرام ورته ملو شي بلکې انما المیت میت الاحیاء مړ خو هغه دی چې ژوندو کې مړي ژوندو کې مړ څنګه وي انما المیت من یعیش شقیا هغه سړی ته مړی ویلی شي چې آپ بدبخت جون تیری د تکلیف جون تیری کاسفن بالو قلیل الرجا چې بالکل نا امید ده او ډېر تنگ دسته بیچاره خلک وی پلان کې مړو کې ژوندو کې مړ ده بیا شکایت کړی فوناس یمسسون ثوادا واناس حلوقهم فی الماء بس عجیبه ژوند د دنیا بعضې داسې دي چې هغه اوبه چوپي څه شی پکې لرونکي نه چوپي اناس یمسسون ثوادا مس چوپل واناس حلوقهم فی الماء ډېر خلک داسې دي چې تر مرۍ پورې اوبو کې ډوب دی دنیا ده بای سړی پیسې تک کریاب دی او بعضې داسې چې د هغه ګاډي چلیږي د پیسو دی وایي چې د موت تعلق یوازې انفکاک الروح عن الجسد سره نه دی شعر دا مطلب دی کله کله هغه سړی مړي چا سره څه درک نه لګي د تکلیف ژوند تېروي بار کې دا یو شاعرانه تخیل دی قرآن مجید کې د میتتن اصطلاح شته دی لکه سورۃ المائدہ 3 آیت کې حرمت علیکم المیتۃ دا میتا میت حرمت علیکم المیتۃ دا میت استعمال لخ بسونه چې کله کوي تاسو کنه مونږ چې وکړه کول نو ویل به چې میت هغه چاته وایي چې هغه میت هغه چاته وي چې مړی او میت هغه چاته وي چې هغه مړ کېږي انک میت و انهم میتون مې دا معنی کوله نو دا سيزونه هغې دپاره یاد ساتئ چې قرآن میت په دې معنی نه استعمالوي ابن سیده لیکلي دي خپل کتابونو کې دواړو کې
محکم کې او بل کې هم چې څنګه مونږه سید او سید وایو نو دارنګه میت او میت وایو لا فرق بینهما دې کې اس فرق نشته سید او سید میت او میت شیء واحد یو چیز دا غیر دلیل دا آیتونه دې کوم چې زویم حرمت علیکم المیتۃ میتۃ څه دوی حرام کړی شی دا پتا سو باندې المیتہ چې ژوندې نه بیا هم میتہ نه لگا مړ شوی دی لیکن ساته پخپل ہوتے دی انسانی لاس ورته نه رسیدلی دارنګه سورۃ الانعام 122 آیت کې او من کان میتن فاحییناه دارنګه سورۃ یاسین 3 آیت کې وآیت الله الارض المیتہ نو میت استعمال مشته قرآن کې د میت استعمال مشته لکه سورۃ الزمر 13 آیت کې انک میت و انهم میتون دارنګه سورۃ الزخرف 3 آیت کې والذی نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة میتا كذلك تخرجون دارنګه سورۃ الحجرات 12 آیت کې ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه مطلب میت و میت استعمال قرآن مجید کے دواړو شته آیت کریمه سمانه ده اوس وکنتم امواتا فاحیاکم وی تاسو مړو فاحیاکم د ژوندي یې کړی دا آیتونه غور سره کتل پکار دي لکه دا عجیب و غریب فتنې د دنیا کې اوس فتنې ښکرې لګي د هغې د ګومن صاحب تقاریر دي په دې آیت باندې دارنګې عبدالواحد قریشي تقاریر دي په دې چې وره نو ته حیران شي چې دومره تحریف خو په قرآن کې یهودیان په خپلو کتابونو کې یهودیان هم نه کړی کم تحریف چې هغې په دې آیتونو کې گئی په دې وینا آیتونه کلک زده کړه د بیراح روی چې گنجائش پاتې نشي د دې آیت لاندې تفسیر ابن ابي حاتم کې د سیدنا عبداللہ ابن عباس قول نقل کړی وکنتم امواتا فاحیاکم فی اصلاب آبائکم تاسو نه وی نو تاسو ژوندي کړی فی اصلاب آبائکم ستاسو د پلارانو پملاګانو کې لم تکونوا شیئا حتی خلقکم اس شی نه وی تر دې چې تاسو جوړ کړی ثم یمیتکم موتۃ الحق ثم یمیتکم موتۃ الحق بیا تاسو مړ کوي هغه مرګ چې یقیني څیز دی ثم یحییکم دا ټول چې ما کوم نمونه واغستل الله چې وګورې که نه نو دوی به تا دلته د قبر ژوند ثابت دی چې قبر کې به بیا ژوندی کوي نو ثم الیه ترجعون قیامت کې به بیا دی نو ثابتول دا غواړي چې قبر کې کم ژوند ثابت شه نو دا مستمر دی الی القیامه د دې نه څوک نه دي خبر دا خلک اوس دا حرکتونه کوي تقاریر کوي په دې باندې او ستا هم دا خیال چې ټیک ده نو دا ټیک نه ده په دې کې یو خدا د قرآني نصوصو خلاف د قبر د ژوند نه انکار نشته د قبر د جزا او سزا نه انکار نشته ایدا پر نور نصوص ته قرآن کې په احادیثو کې مشته ما د هغې اشارتاً ذکر هم کړی لیکن دې آیت نه دا نه معلومیږي دا ډېر غلط استدلال دی ثم یحییکم سمانه کوي حینا یبعثکم بیا تاسو ژوندي کوي کله چې تاسو دوباره ژوندي کوي یعنی قیامت کې بیا باس بعد الموت راځي څه مطلب شو په دې آیت کریمه کې د قبر د ژوند ذکر نشته د قبر د ژوند ذکر په دې کې نشته دا کشید کوي او غلط کوي زه حواله خیم ته ده چې وهابیان نه اهل حدیث او نه پنځ پیریان شاعتیان متقدمین د باب کې څه ویلي مدار عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تفسیر دے ابن ابی حاتم لکھل ہے تفسیر ابن ابی حاتم جلد 173 بیا وہی مثل قوله امت اثنتین واحییت اثنتین
امتنا اثنتین تا موږ له دوه مرګونه راکړو دوه ژوندونه یې راکړو نه یو ژوند د دنیا دی یو ژوند د آخرت دی د قبر ژوند هغه ژوند دی لیکن هغه د دنیایي ژوند غوندې نه دی د قبر ژوند دی لیکن هغه د آخرت د ژوند غوندې هم نه دی ځکه قرآن نه دی خواشمیري نه خواشماري هغه د دنیا د ژوند تتمه ده او هغه د آخرت د ژوند مقدمه ده انکار نشته د قبر د ژوند نه خو د دنیا د ژوند تتمه ده بالکل دنیایي نه دی او بالکل اخروي هم نه دی بلکې د هغې مقدمه ده مقدمه څنګه ده د دنیا د ژوند تتمه دا چې تپوس ترې کېږي باقاعده من ربک ما دینک من نبیک او مقدمه د آخرت د ژوند په دې چې باقاعده جزا او سزا ورته شروع شي دغه مفهوم دی ورویان بالعالیة والحسن البصری و ابی صالح والسدی وقتادہ ونحو ذلک او دا کم نمونه چې واغسل لري ټول نوم د کشان نقل لري دا متنا اثنتین واحییتنا اثنتین دا چې واخلې سورۃ المؤمن یولس آیت ته او تپوس ورته وکا وی جناب دارا ته وایا چې انسان ژوندۍ یو هغه ژوند دی کوم چې الله دنیا کې پیدا کړی دی او ستا په نیز چې کله دویم ژوند شو د قبر او دریم ژوند د آخرت شو دا درې ژوندونه شو نو دی وایي چې نه قبر کې چې ژوندی شي نو بیا دی نه مړ کېږي دا بنیادي فساد دغه ځای دی جوړ کړی دا دې دوه کسان جوړ کړی ما چېرته کوم وایي دا مولانا سرفراز خان صفدر رحم الله هم نه ویلي دا په بدعت کې دنه بل بدعت پیدا شوی یو شیخ نه چې دا هغې له جواب وکړي دي خو نوې نوې جوړوي نوې بدعات جوړوي عقاید جوړوي د موت معنی سره انفکاک الروح عن الجسد هغې وایي دا معنی نه ده کوم چې وایي خلک د موت معنی تاسو پرون ویلي دي که د قسمونه هم ویلي دي موت فلان 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 مفسرین څه وایي دلته په دې باب کې تفسیر روح المانی دا دویم جلد صفحه 75 والمروی عن ابن عباس وابن مسعود ومجاهد دا درې نمونه واغستل ان المراد بالموت الاول لومبني مرګ نه مراد څه شی دی العدم السابق نشواله کم چې د مخکې نشواله دی ته موت وي والاحیاء الاول لومبنی ژوند څه شی دی الخلق جوړول موږ چې ورته پیدایش وایو بیا والموت الثانی دویم مرګ څه شی دی المعهود فی الدار الدنیا د دنیا آخري چې کله سړی مري دغه دی والحیات الثانیة دویم ژوند البعث للقیامت دوباره ژوند د قیامت لپاره قبر هغه ته والزو واختاره بعض المحققین بعض محققین دا قول پسند کړی دی د ځان ته وایي دا پنځپیر شیخ باره کې دا مشهور ده که نه مولانا عبدالواقع صاحب د الله وبخښي د هزارې زموږ د هدایې آخر استاد و ما دې څه تپوس وکړی وی چې دا بعض محققینو رایه ده ډېر لطیفه سنجو نو ما یې چېرې دا څنګه چل دی نو مازدیګر ما ته چې مولا شیخ القرآن سره مونږ قرآن وی نه هغه به کله ویل چې قال بعض المحققین او هذا عند بعض المحققین نو ورته یو ځل وویل مفسرین هذا من قول بعض المفسرین بعض مفسرین دا ویل دي څه مطلب دی دې یو راته زړه د مفسر نه ښکارم یعنی چې کله هغه وایي چې قال بعض المفسرین دا مطلب دا خپل ذات دی دلته کې دی چې قال بعض المحققین یا واختاروا بعض المحققین وایي دا نه دی په خپله مراد دی بیا دی وایي میانځ کې نورې کرښې لیکلي دي بیا دی میانځ کې وایي 76 صفحه کې وابعد الاقوال عندي حبل الموت الاول المحمود بعد انقضاء الاجل والاحياء الاول ما يكون للمسألة في القبر بعید ترین قول په دې باب کې هغه څه شی دی حمل الموت الاول المحمود مرګ خلق دی ته وایي چې قبر کې
قبر تزی نزدې نزدې دنیا کې جون تیر کې بیا عمل کېږي بیا وی احیاء اول څه ته وایي ما یکون للمسألة فی القبر قبر کې چې کم جون ورته وي خلق دیته احیاء اول وایي نو دی وی دا ابعد الاقوال دا قول صحیح نه دا ډېر لرې قول دی دې صاحبان دا لرې قول په مخه کړه دا ابعد الاقوال ثم لا دلیل فی الآیة علی المختار لنفی عذاب القبر هلته معتزله ولو هم جواب ورکوي که هغوی دې هم نه خوشحالېږي چې راګنې په آیت کې د عذاب قبر نفي ده اذ نهایت ما فیها عدم ذکر الاحیاء المصحح له ځکه چې په دې آیت کریمه کې صرف دومره ده چې د قبر د ژوند ذکر پکې نشته انکار خو دې نشته چې قبر کې ژوند شته که نشته خو د قبر د ژوند ذکر یې نه دی کړی هغه ذکر نورو آیتونو کې شته ونحن لا نستدل بذلك الوجه علیه مونږه د دې وجه نه د دې آیت نه استدلال نه کوو بیا وی وفي لنا والحمد لله تعالی فی ذلك المطلب ادله شتى د قبر په جن او عذاب او ثواب د پاره د الله په فضل موږ سره نور دلایل دي د دې نه استدلال نه کوو نور دلایل دي دغه داسې غونډ جوړ غونډه نرمه سره خبرې کړې دي او بعضې خلکو سختې کړې دي مثلا تفسیر مظهری کې 44 صفحه باندې لومړني جلد کې فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم یوم ینفخ فی الصور یحییکم دا معنی ده تاسو به ژوند دی کوي کله چې په شپېلې کې پوکې وکړي واما فی القبر فلیست بحیات په قبر کې چې کم ژوند دی اس قابل ذکر ژوند نه دی فإن الحیات عبارة عن تالیف الاجزاء العشرة ځکه حیات دی ته وایي چې د انسان لس ځایونو کې ژوند راشي ولیست فی القبور او حال دی چې قبرونو کې هغه ژوند نشته یعنی ژوند شته لیکن دنیایي او اخروي ژوند نه دی دا یو بل قسم ژوند دی وانتفاعها لا ينافي الثواب والعذاب في القبر کدلته کې قرآن دا غي ذکر نه کړي دا مطلب نه چې قبر کې ژوند نشته قبر کې ژوند شته لیکن داسې نه ده به په دې دلایل پیش کړي ګڼ دلایل دي عربي عبارات یې ویلي دي دغه صریح انکار کړي دي نه چې قبر کې دانشت عام علماء دیوبند استاد محمد انور شاه کشمیری رحمه الله دراغه رسائل لیدا چرته پیدا کې سره ورجل کې را ملاوي په دې کې دا تقریبا ټول کتابونه دي دې کې دا مشکل القرآن زما مخکې مشکلات القرآن دې ته اول مقدمه دا یتیمۃ البیان فی شیء من علوم القرآن دا یوسف بن نوری رحمه الله مقدمه دی خپل کتاب ته استاد کتاب ته مقدمه لیکلې دې مشکلات القرآن کې نه هم صفحه کې دی لیکي قوله تعالی کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم دی لیکل عبارت د قرآن نبی اور پسی لکھی بلکہ تحقیقان است د خبر تحقیق دارے کہ معنی حیات تعلق روح ببدن است د حیات معنی دارا چې د روح وجود سره تعلقی و در قبر اصلا تعلق روح ببدن نیست یہ دوائی ده سوایا معتزلی ورته په قبر کې تعلق روح ببدن نیست د روح وجود سره تعلق نشته روح هلته کې جسد دلته کې بلکې الله په وجود کې یو شعور چول دی هغه شعور ته حیات وي اوس بلکې بقای شعور و ادراک روح را بعد از مفارقت از بدن تعبیر بحیات فرمودان د مرګ نه وروسته هلته کې روح اخو یا منعم دی یا معذب دی دلته کې وجود چې کوم دی هغه الله شعور یې دی د نعمت د تلذذ د عذاب د سوځېدو دې د حیات وي د باره کې به څوک څه ونه وایي چې دا هم چې معتزلي شوی دی دی خو اډوي چې در قبر اصلا تعلق روح به بدن نیست د روح وجود سره تعلق نشته
अकायद किताबों की लिखी ये तपो संग की बिया ना वही यूज़ आफ़ी नौ मिनल हयात पाए के द जोन यो किस्म वाचोली रूह न राजी वापस पर मड़ी के यूज़ आफ़ी नौ मिनल हयात द हयात यो किस्म पके पैदा कलेशी आज़मुक दफ़ाम न बाला बाला मुँह पे न पुएगु जगह कुरान तो शहीदान हयात जिक्र की और पसी इला के ला तशरून तब पे न पुएगा शेखुल कुरान लन जवाब करे दा जंग कई खलक चिदा जी दुनियाई हयात को खरवी हयात हो जसद सर हो के बिला जसद दे भी अल्लाह फरमाई जला के ला तशरून ताज पे न पुएगे ता सूख चवी दुनियाई दे दियो पुएगी ना अल्लाह को वाज़ेह बयान दे हयास्ता लेकिन तासु पे न पुएगे जिता और दुनियाई हुए न तो हबे पोइश होगा उस्ताद ख्याल अल्लाह तक कज़ाब होएगा ता तक कज़ाब हो दी दम दखली ना दा खबर वखल वाली दादा रोक जंदी तो हयात इनकार चाहने नहीं करे हयात इनकार बिल्कुल न की सोख सिर्फ दावई ची दी हुई हयात बिल जसद उन शरीर अशोक जे तस्लीम यकीवी ना मुंग पे न पुएगु हयात बरज़खी अकद अम्बिया हुई अकद शुहदाई दुमरदा चे शुहदा हयात साबित थे कुरान ना अम्बिया चूँकि दागी ना आला दर्जे दी तो दागी हयात बम आला दर्जे पता की खबर पुएगु लेकिन दागे असर बदा नहीं चिरागी बिबियान सर दिन का निशी गोले दादे बनियान दे के हम गिरफ्तार दी चूँ क्या जुवंदी रिज़ के खो सर निकाह नहीं की न पैदा शहीदान जुवंदी नहीं करने न कुरान नस्सर है शोदा जुवंदी नहीं करना रही खीर सर निकाह की करने की आसे लगी यारी दा यक दला क्या नहीं सी हाँ वैसे यक दला क्या न टिंगी गम्मा लगा वैसे अगे माने नस्ल बाकायदा अज़वाजुहुम उम्महातुहुम द रसूल बिबियाने दो उम्मतियान उसरी मैन दी और कुरान दाम फरमाई ला अंतन के हु अज़वाजहु मिन बादिही अबदा द रसूल अल्लाह सल्लम नरुस्तवा तासु दाग खुद उसरा निकाह न करे अजाइज़ नहीं गोरा अजीबरा हुक्म द मोर दे पर निकाह न करो लोगे लेकिन पर्दा के हुक्म द मोर है ना तेरे ख्याल है हाँ दादिया से खलते मभाज किया से गड़बड़ूल गई यानी वजह दगा ना कम ची दी हुई दा टोल रमाए देवबंदा लिखी ची दा हयात असर दे असर न या कुरान हुक्म दे अब चलता अल्लाह मुर सैलतन आलतम के देव ने कहे मशार वायु हयातुल अंबिया मुकदमा के माली के लिए चासल दावा चे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उम्महातुल मुमिनीन यो मुतालबा करे वा पागे अल्लाह नाराज़ हो तो दिल इख्तियार वर्को चिया खुतासो पदे मौजूदा तकसीम बांधे चे रसूलुल्लाह सदर गई पदे राजी शे और कन्न राजी किए गया न बस रसूलुल्लाह सल्लम तो वो आए ना बतास न तलाक दर की मुझे बखबल से भी निकाह अगी सोचो को नवे वैल जे द रसूलुल्लाह सल्लम न मुंगता सख खावन मिलाई नगी दुनिया प्रे खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले तरजीह वर्गला नबिया उसूल दाई च खजा द कम आखिरी खावन पर निकाह के मड़शी नबिया दागी पर आखिरत के कर यानी कम खावन पर निकाह के मड़शो न आखिरत के दागी तो चूँकि अगी इसार व कुर्बानी उकड़न अल्लाह दासे उकड़ल च पाखिरत के दाग बीबियाने द दुनियाई बीबियाने उखरवी बीबियाने हम करे और ज़के पर कौम बांधे नदी सर निकाह कवल हराम कर वजह कर कुरान दग वही दीदी बल बल से जो दगा वजह ना हयात मयात वजह ना वजह दग कर सबब दग रहे चगी कुर्बानी करे निशान वर्षा कश्मीरी रहमतुल्लाह फरमाई चे पकबर के ताल्लुक़ रूह दर असल बबदन नीस्त बल्कि वे इदराक दे यो शूर दे आगे इदराक व शूर था कुरान मजीद हयात वही उर्दू किताब दे पकार रहे जदा उगूरी दी मारिफुल कुरान वो मने जल्ले सफ़ा 173
द आयत करीमो लिखी दागे वजाहत कई नबिया लिखी हयात बरज़खी। इस आयत में माने ज़रूरत हो नहीं करना, इस आयत में दुनिया की ज़िंदगी और मौत के बाद सिर्फ़ एक हयात का ज़िक्र है जो क़यामत के रोज़ होने वाली है। तो वायदा इशाअती रे मुतज़िली रे अहले हदीस रे पंजपीरे ऐसे शेर ताज़ो अकाबिर माने स्तलिश वे क़ब्र की ज़िंदगी जिसके ज़रिए क़ब्र का सवाल जवाब और क़ब्र में सवाब व इज़ाब होना कुरान करीम के मुतअद्दिद आयात और अहादीस की मुतवातिर रिवायात से साबित है, उसका ज़िक्र नहीं। क़ब्र द जुन ज़िक्र पदी की निश्ता अगरचे नूर आयातुन सरा नूर मुतवातिर मुतअद्दिद रिवायतुन सरा साबित थे। बोले वजह यह है कि ये बरज़खी ज़िंदगी उस तरह की ज़िंदगी नहीं है जो इंसान को दुनिया में हासिल है। अदी हुई दुनियावी रख बल्कि अगी हो बल से निकली वगैरह जो शब्बाशी भी फरमाते हैं। अहमद रज़ा ख़ान तकाओ करना अगर चाहता पोस करा नागवेल चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े द कतल नहीं पकार मुमकिन दा आचर तखपले भी सरा मसरूफ़ निकली बगदा खुदा खन हरान दी हुई हकीकी जुन दे खनोर प्लाने कार नहीं बोले जुन हकीकी शने बोले बनी बोले गप शप जुड़ के दे देते अकीदा हुई पर जंगू न कोई खलक। वजह यह है कि ये बरज़खी ज़िंदगी उस तरह की ज़िंदगी नहीं है जो इंसान को दुनिया में हासिल है या आखिरत में फिर होगी, बल्कि एक दरमियानी सूरत मिसल ख्वाब की ज़िंदगी के है। तो दुनिया जन से शेरे दा पम्यंस के दा खूब गुंदे और जुंदे उसको दुनिया की ज़िंदगी का तकमिला भी कहा जा सकता है और आखिरत की ज़िंदगी का मुकद्दमा भी। इसलिए कोई मुस्तकिल ज़िंदगी नहीं जिसका जुदागाना ज़िक्र किया जाए। अब्दुल वहीद कुरैशी दे और गुमन साहब देगा ना जी तो आए अल्लाह न हो खलक खाम खा नोट दड़े दड़े मक दल तमदा गप लगो दे उस क़ब्र के जुन हासिल शो न दव मौत न राजी उस ब्या क़यामत राजी न ब्या उस चली ये ज्वंदी बा मलिशी हो दा कमो के चे मड़ो के जे कम सा चोले शे दावा न मड़गी दा दबले गुमराह है पेश खेमा दा कार सो कई दा खलक की जजान तो उलमा हुई द गुमन से लग तारीख़ गोरे आगे इस्तिफ्तागान हो गोरे जगह काल मख के उलमा न तपोस करे शे अलबलाग वेबसाइट पे लड़से अल तो गोरे तो गुमन साहब बारे की चिदागा कोर वाला दागा बारे किस तपोस करे अब याद आगे जवाब न खल कुछ करिए दे खल को नखपलर से